سلام سولې ته ښه راغلاست. لکه څرنګه چې د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو نیټه او ځای به ډیر ژر مشخصه شي. د دې ترڅنګ د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د قطر له استازي سره د مذاکراتو په نیټه او ځایګۍ باندې خبرې شوې دي. د دې ترڅنګ امریکا، روسیه او افغانستان به هم د یوې ګډې ناستې په ترڅ کې د دغو خبرو په اړه یوه ناسته ترسره کړي. سولې نن شپې خپرونه کې پر همدغو موضوعاتو باندې بحث لرو. ریپورټ ګورو، وروسته بیا بحث ته دوام ورکوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دوحه کې له طالبانو او اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته کابل ته راغی او له ولسمشر غني د مصالحې عالی شورا له رئیس عبدالله حامد کرزي او یو شمیر نور سیاستوالو سره د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې ګامونو په اړه خبرې کړې دي. زمان مذاکرات دیروز یکی از بحث‌ها در دیدار با آقای خلیلزاد این بود که روی پیشنهاداتی که موجود است برای که مذاکرات مستقیم در کجا برگزار شود. تاریخ مذاکرات هنوز پیش از وقت است که ما او را امروز اعلان بکنم، اما روی این مسائل به جزئیات کار صورت میگیره. په همدې وخت کې د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي ولسمشر او د مصالحې عالی شورا له رئیس سره تر کتنې وروسته ویلي دوحه چمتو ده چې په بشپړ روڼتیا او ناپلیتوب د دغه خبرو کوربه‌توب وکړي. که دوی تصمیم لري چې مذاکره په دوحه کې وشي، موږ چمتو یو چې چټکتیا ورکړو او دا کوربه‌توب د نړیوالو قوانینو مطابق په بېطرف او شفاف ډول وکړو. تمه کېږي چې بین الافغاني مذاکرات د جون میاشتې په نیمایي کې ترسره شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف وایي په پام کې ده د راتلونکي دوشنبې په ورځ د روسیې، امریکا او افغانستان استازي په یو درې اړخیزه ناسته کې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. اقدامات عملی قبل از آغاز مذاکرات مستقیم، چگونگی دوام کاهش خشونت و یا آتش بس اعلام ناشده و تعهدات جامعه بین المللی و کشورهای همسایه برای پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر شد. د روسیې، امریکا او افغانستان استازي به د جون په 15مه په یو ویډیویي کانفرانس د بین الافغاني خبرو په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې د پاکستان لوی درستیز کابل ته په سفر کې د سولې په بهیر کې د خپل هیواد د همکاري ډاډ ورکړ. خو د افغانستان حکومت که څه هم دا خبرې جوړونکي بولي، خو تمه لري چې پاکستان په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي. ریپورټ مو ولید، لکه څرنګه چې ویل کېږي د بین الافغاني مذاکراتو نیټه او ځایګی بالاخره نږدې ورځو کې مشخص او یا هم ټاکل کېږي. ښاغلی عبدالله وایي چې د جون په 18مه یا هم 18مه نیټه به دغه ناسته د قطر په کوربه‌توب باندې ترسره شي. دا چې واقعا د افغانستان د سولې لپاره درګۍ پرانیستل شوې او طالبان به په کومو ګزینو بالاخره حاضر شي چې جمهوریت او د افغان ښځو لاسته راوړنې ومني. دا دې ته ورته نور هغه مسایل چې پرې باندې بحث لرو. سیاسي فعالان هر یو اسحاق اتمر له آلمان څخه او وحید الله غازي خیل له کابل څخه د سکایپ له لارې سره د بحث ته به له دوی سره ادامه ورکړم. دوی ته سلام او ښه راغلاست وایم. ورځم اتمر صاحب ته. اتمر صاحب سلام، وخت مو په خیر. مننه ژوندي اوسئ. تاسو ته ټول لیدونکو ته او غازي خیل صاحب ته سلامونه وړاندې کیږي. مننه، سلامت اوسئ. اتمر صاحب له دې څخه به پیل کړو چې واقعا د افغانستان د سولې لپاره بالاخره یوه درګۍ پرانیستل شوه. زما په باور دغه اوسنی فرصت ډېر ښه فرصت دی چې هم نړیوال په دې باندې قانع شوي دي چې دغه د صلح مسله باید یو خواته کی، هم خپل افغانستان کې دغه شرایط مساعد دي چې د خلکو ذهنیتونه او د دولت او د دولت سیاسیونو او د نورو ټولو هیوادونو ذهنیت دې ته آماده دی چې دلته صلح راشي. لیکن آیا دغه صلح به تلپاتې صلح وي که یو مرحلې دپاره او یو تکتیکي مرحله دی؟ دغه د تعامل وړ دی چې سړی په دې باندې فکر وکړي چې داسې خو به نشي چې دلته کوم بله لوبه لویه لوبه شروع شي او افغانان بیا د دې نوې جګړې نوې قربانیان وي. اتمر صاحب تاسو وایئ چې دا یو ښه فرصت دی. دغه فرصت څه فکر کوئ چې تر ډیره به د افغانانو پر ګټه وي؟ یقینا په افغانستان کې دا 40 کاله جګړه د دې جګړې ټول قربانیان افغانان دي او د دې بنسټونه، نهادونه
تاسیسات ویجاړ شوي دي، وران شوي دي. سره د دې نه چې د بهرانیانو حضور په افغانستان کې تقریبا 19 کاله شول، لیکن دوی هم په دې ونه توانېدل چې د هغه موخو دپاره چې د افغانستان ته راغلي وو هغه موخې ترلاسه کړي. او د افغانستان دغه تیر حکومتونه په دغه ټولو امکاناتو سره په دې کې پاتې راغلل چې حتی یو عادي سوال هم دوی تامین کړي د افغانستان د خلکو دپاره. اوس که دغسې باور او هیلهمندي رامنځته شوی چې د سیمې هېوادونه پاکستان او طالبان او عربي هېوادونه او امریکایان او نړیوال په دې باندې قانع شوی چې دلته که سوله راشي دا د ټولو هېوادونو په ګټه دی او د نورو هېوادونو شتون به هم دلته ضروري نه بیا، او دا د افغانستان دپاره او د افغانستان د خلکو دپاره هم یو ښه فرصت دی چې دغه فرصت نه استفاده وکړي. زما هدف دا دی چې د دې فرصت نه د افغانستان دولت څه رقم استفاده کولی شي. دا ډېر مهم دی. موږ باید مشخص خپل لاسته راوړنې په دې 20 کلونو کې مشخص کو او دې سره مذاکرات ته لاړ شو. البته په مذاکراتو کې ځینې موارد داسې دي چې په هغه باندې اساسي بحثونه باید وشي. په دغه بحثونو کې اساسي کسان هغه کسان چې په هغه ساحه کې په هغه سکتور کې دوی پوهه لري، تجربه لري او تحصیل لري، استعداد لري، هغه باید بحث وکړي او د هغوی د نظریاتو او د هغوی د پوهې نه باید استفاده وشي. داسې نه چې موږ دغسې یو بحث ته لاړ شو چې په آخر د کار کې چې وګورو فیصلې وکړي چې وګورو موږ به هېڅ لاسته راوړنه ونه لرو. زه د دې نه ډېر ډارېږم چې دغسې کوم فیصلې ته موږ لاړ نه شو چې په آخر کې بایلونکی به موږ اوسو. ډېره مننه اتمر صاحب. بیا هم تاسو ته درګرځو. ورځو غازي خیل صاحب ته. غازي خیل سلام، وخت مو په خیر. سلام تاسو ته جناب اتمر صاحب، تاسو ته مننه، سلامت اوسئ. غازي خیل صاحب، لکه څنګه چې اتمر صاحب ویل چې یو ډېر ښه فرصت رامنځته شوی دی د افغانستان د سولې لپاره، بالاخره یوه درګۍ پرانیستل شوې. څنګه کولی شو چې له دغه فرصت څخه یوه بهینه استفاده وکړو تر څو تلپاتې سولې ته بالاخره ورسېږو؟ تلپاتې سولې ته به متاسفانه ونه رسېږو، خو یو نسبي سولې ته به ورسېږو. نسبي سوله په دې معنا چې طالبانو سره به روغه جوړه وشي او دوی به راشي، ولې ځینې نورې ډلې خو لا په خپل ځای دي، لکه داعش دی، القاعده ده، نورې تروریستي ډلې دي، هغه به په خپل ځای. هغه به دومره نه وي چې جدي تهدید به وي افغانستان ته، ولې وقتا په وقتا به حملې کوي، انتجار به کوي، افغانستان ته به یو سرخوږی جوړوي. خو دونه به نه وي لکه طالبان چې څومره حاکم دي، څومره قوت لري، څومره جنګېږي او څومره خاوره ورسره ده. بله مسله دا ده چې دا خو پخوانه یا اول ځل دی په تاریخ د افغانستان کې چې منطقه، ګاونډیان او دنیا په دې موافقه رسېدلي چې افغانستان کې باید سوله وي. که تاسو د روسیې او د امریکې موقف ته وګورئ، په سوریه کې 2 مخالف موقفونه لري. روسیه چې دا هغه بشار الاسد حمایه کوي او هغوی نورو بله مخالفین یې حمایه کوي. لیبیا کې هغوی جنرال حفتر حمایه کوي، دوی حکومت دغسې، یعنې ولې په افغانستان کې د دوی موقف یو دی. او دا ډېر د افغانستان لپاره د خوشبختۍ خبره ده چې امریکا، روس، چین چې هغه رقیب هېوادونه دي، ولې د افغانستان په ارتباط باندې د دوی موقف یو دی. د پاکستان، د ایران چې د امریکې دښمن دی، ولې د افغانستان په ارتباط باندې کوم مخالفت د سولې د پروسې نه دی کړی. پاکستان په دې برخه کې همکاري کړې ده، امریکا یې مننه کړې د پاکستان د رول نه. تاسو پوهېږئ خلیلزاد په 3 میاشتو کې 3 ور پاکستان ته لاړل او د دوی د رول، د دوی د ارزښت او د دوی د مرستو نه مننه کړې. نو دغه یو تاریخي فرصت دی، افغانستان ته باید ګټه واخلي. خو زه چې په داخل کې ګورم، داخل کې لږ څه مشکلات شته دی. ځینې کړۍ به وي چې هغه به د سولې پروسه سبوتاژ کوي، ولې خوشبختانه فشارونه به نړیوال زیات وي، و به نشي کولی چې دغه د سولې پروسه دې سبوتاژ کړي. او که چېرته دوی همدغسې وخت تېروي، فرضاً د سولې مذاکرات باید په مارچ کې شروع شوي وای. یعنې ښاغلی غازي خیل، دغه کړۍ چې تاسو اشاره ورته کوئ د حکومت په بدنه کې کېدلی شي؟ بلې، په حکومت کې ځینې کسان شته چې له طالبانو سره دښمني لري، له پښتنو سره دښمني لري، تاریخي دښمني لري، او هغه نه غواړي چې طالبان د په واک کې شریک شي. هغه به وخت په وخت مشکلات پیدا کوي. نو دومره به نه وي چې وخت به وځنډوي، وخت به ووژني، وخت به تېر کړي. لکه د مذاکرات، بین الافغاني مذاکرات باید په مارچ کې شروع شوي وای، ولې متاسفانه جون دی
او لا تر اوسه پورې نه دي شروع شوي. 2 میاشتې وځنډېدل، بندیان خوشي نه شو. یعنې که دغسې بندیانو پروسه نور هم معطلېږي، د بین الافغاني مذاکراتو نیټه معطلېږي، نو دا بیا ډېر منفي تاثیر په افغانستان کوي، نه په طالبانو باندې. ځکه طالبانو خو د 18 کاله جنګ کړی ده، 18 میاشتې نور هم دوی مقاومت کولی شي چې د طالبانو د امریکایانو توافقنامې په اساس په 18 میاشتو کې دوی باید وځي. ورته به ووایي چې وروره دغه د 18 میاشتې پوره شوې، بین الافغاني مذاکرات ونه شو، تاسو وځئ، دوی بیا په زور باندې راتلی شي. دا خدای دې ونه کړي چې داسې وشي نظام له لاسه ورکړو. ولې که دلته مشکلات ورته په کور دننه وجود ولري، وخت ضایع شي، بندیان خوشي نه شي. یعنې کېدلی شي چې دغه مشکلات د سیمې تحولاتو سربیره دغه دروني مشکلات د دې سبب شي چې دغه لړۍ بیا هم وځنډېږي او یا هم په ټاپه ودرېږي یا دې ته ورته نور مسایل. خو یو شمېر کسان به کوشش کوي چې طالبان بندیان خوشي نه شي، او که طالب بندیان خوشي نه شي زه باور نه لرم چې طالبان د خبرو ته حاضر شي. اوس خو چې ما کوم معلومات کړي دي هغه دا دي چې په 18 د جون به خبرې پیلېږي په قطر کې. دا به غیر رسمي نه وي، رسمي ناستې به نه وي، غیر رسمي به وي. خو له ټولو نه مهم شی چې د چا ورته پام نه دی او تر اوسه پرې چا بحث نه دی کړی هغه دا دی چې اجنډا به د خبرو څه شی وي، د طالب او د افغان مذاکراتي پلاوي. بل دغه مذاکراتي پلاوي چې له کابل نه قطر ته دا به صلاحیت لري که به نه لري. اوسه پورې خو چې موږ څومره معلومات لرو دا به صلاحیت نه لري. نو داسې یو پلاوی چې لاړ شي صلاحیت نه لري، هلته خبرې واوري، بیا یې له مرکز سره شریکې کړي، بیا دوی په وخت نیسي چې دوی باندې تصمیم ونیسي، دوی ورته هدایت ورکړي. دا نو مقابل لوری ناراضه کوي او هغوی احساساتي کوي او هغوی زړه ماتي کوي چې هلکه کوم پلاوی تاسو رالېږي خو دا باید صلاحیت ولري. هغه پلاوی چې صلاحیت ونه لري نو څه ته رالېږي. بله مسله دا ده چې د سولې مصالحې شورا جوړه شوې ده، تر اوسه تشکیل نه دی جوړ شوی. خبر هم دا ده چې مصالحې عالي شورا ساختار لا نور جوړ نه دی. دا څومره ستونزمنه مسله کېدلی شي؟ خو خبره دا ده چې اوس په نهایي کې دغه کوم توافق چې د دواړو مشرانو ترمنځ شوی ما لوستی دی، په هغې کې خو موږ داسې فکر کوو چې د سولې په ارتباط به اول شخص ډاکټر عبدالله وي. ولې هلته خو پکې ویلی شوي چې د سولې په ارتباط په نهایي تصمیم ارګ نیسي، نو ډاکټر عبدالله بیا پکې سمبول پاتې شو. دی که بیا دا مذاکراتي ټیم ولېږي، مذاکرات وکړي، په اخري تحلیل کې خبرې بېرته ارګ ته امنیت شورا ته راځي، نو که د هغوی خوښه نه وي نو بیا دا خبرې پاتې کېدلی شي، ځنډېدلی شي. نو دا یو بل مشکل دی. خو موږ چې ګورو په منطقوي لحاظ باندې دا د پاکستان لوی درستیز افغانستان ته راغی، د قطر خاص استازی راغی، ښاغلی خلیلزاد راغی، دلته یې وکتل. ما ته دا فضا بل ډول ښکاري، په دې معنا چې متفاوت سفرونه وشو دلته او دغه سفرونو کې په مختلفو شیانو باندې خبرې وشولې. ځکه د اجنډا او د وخت افغان حکومت خو زما د معلوماتو له مخې قطر ته زړه نه و چې په قطر کې دا خبرې وشي. افغان حکومت غوښتل چې په جرمني کې دا خبرې وشي. نو د طالبانو اول انتخاب چې هغه قطر و، دویم بیا ازبکستان و، دریم بیا اندونیزیا و، او بیا څلورم ناروی و، پنځم بیا جرمني و. نو اوس قطر راغی، د قطر خاص استازی دوی ته یو څه قناعت ورکړ او زه باور لرم چې دوی قانع شوي دي او دوی به خپل پلاوی ولېږي. ولې یو بل شی چې موږ وایو اورو هغه دا ده چې په مذاکراتي ټیم کې 4 کسان په کورونا اخته شوي دي. نو که دا ځي هلته دا به هلته کرنټین کېږي که څنګه به کېږي. نو دلته مختلف یا به بدلون پکې راځي په دې پلاوي کې. نو دغسې یو پیچلې لوبه روانه ده، خو خدای دې وکړي چې یو نتیجه ورکړي. ولې مهم شی دا ده چې اجنډا او د مذاکراتي ټیم صلاحیت دا ډېر زیات مهم دی چې تر اوسه پورې معلوم نه دی. ډیره مننه غازي خیل صاحب. بیا هم تاسو ته درګرځو ورځو، بیا هم اتمر صاحب ته. اتمر صاحب څرنګه چې غازي خیل صاحب اشاره وکړه د دغه هیات پلاوي یو شمېر افراد په کورونا ویروس اخته شوي، دغه د کورونا ویروس څومره کولی شي چې دغه پروسه زمانګیره کړي او یا هم نوره وځنډوي؟ په تاسف سره چې د کورونا موضوع ټول نړیوال مخېته کړي دي او هغه زبرځواکونه، هغه لوی قدرتونه نن په ګونډو شوي دي ورته، او هغه اقتصادي تاوان چې نړیوالو ته متوجه دی دا ډېر سخت او ګران دی. نو زه په دې باندې باور یم چې طبیعي دی که 4 کسانو په دې ګروپ کې وي نو دا به
یا به دا چې دوی به منفي کېږي د پروسې نه یا به دا چې دا پروسه به ځنډېږي. خو زه په دې باور اصلا نه یم چې باید دغه پلاوی باید 20 یا 22 کسه یا 23 کسه دې کړي او ضرور هم نه دی چې هغه کسان چې صرف د سمبول نقش لري او سمبولیک ورزي د یو قدرت د جزیرې نه هلته نمایندګي کوي دا هم مسلکي کار نه دی او ښه کار هم نه دی او دا د ملي ګټو هغه تاوان او نقص او دغه دی چې موږ اول قدم چې ږدو اول قدم خراب ږدو او غلط ږدو بیا همدغسې نور قدمونه دې پسې راځي و خرابېږي و غلطېږي. دا بحث یو افغاني بحث دی او دلته ارزښتونه مطرح دي. هغه څوک چې زموږ د ارزښتونو نه دفاع نشي کولی په طور د مثال زه داسې نه وایم چې دغه آیات باید موږ دومره قوي آیات ولېږدو چې دغه ټول تصمیم په همغه یو مجلس کې ونیسي نه لیکن هر آیات چې یا 15 کسه یا 4 کسه یا 3 کسه د دې نه ډېر ضرور نه دی چې موږ ولرو لیکن هغه کسان په دغه حقوقي مسایلو باندې په دغه نور ارزښتونو باندې په نور هغه مفکورو باندې چې زموږ بنسټونه او بنیادونه په هغه باندې جوړ شوي په دغه باندې پوه وي نو چې دوی هلته ځي یو بحث چې شروع کېږي هم باید دوی د هغه نه معلومات ولري. متاسفانه په دغه ګروپ کې ډېری داسې کسان دي چې دوی سمبولیک نقش لري او دا بیا هم د پروسې ارزښت کموي هم مقابل لوري ته زموږ دغه د عدم مدیریت یو نښه دی او بل هغوی بیا په دې باندې پوهېږي د آیات څومره ضعیف دی نو بیا کولی شي چې خپل قوت په دې خبرو کې په دې باندې تحمیل کړي. او بله دا خبره چې دا قطر کې دی زه په دې باور لرم چې پاکستان او طالبان او شاید هم ځینې نور عربي هېوادونه دا وغواړي چې دا غونډه د قطر کې وشي او جرمني لکه چې غازي خیل صاحب ویله 5م هېواد دی ځکه طالبان او یا پاکستانیان او یا حتی امریکایان جرمني ته خوشحاله نه دي ځکه چې دوی د جرمني په جرګه کې یا په دې غونډه کې دومره اعمال نفوذ نشي کولی څومره چې دوی په قطر کې کوي. په قطر کې د پاکستان د آیسای لاسرسی ډېر دی نسبت که دا جرګه تاسې دا غونډه په جرمني کې ونیسئ که په جرمني کې شي دلته د پاکستان او د طالبانو د ډېر نږدې دوستانو ملګري چې هغه آیسای دی لاس دلته نه رسیږي. اول ته دی چې طالبان په دغسې یو فضا کې راګیرېږي چې دوی دفعتاً هغه تصمیمونه دپاره پریکړه نشي کولی. یعنې ښاغلی اتمر که چیرې په قطر کې وشي او قطر یې کوربتوب وکړي څومره کولی شي بېطرفانه عمل وکړي او شفاف؟ ګورئ په قطر کې که ستاسو په یاد وي کله چې دا مذاکراتو قطر ته د افغانانو سیاسیون دسترسي درلوده دوی ورتلل ظاهروال صاحب اول ته تګ راتګ به یې درلودل دا د طالبانو د ډلې ملا سلام ضعیف اول ته دغه دور زه ښه نه دی چې ډوبونه یې واخلم او د افغانستان نه به دوی تګ راتګ کول هلته د پاکستان د خارجه چارو نماینده ورته ناست و د آیسای نماینده کوټو کې ورته ناست و په دغه هوټل کې نو طالبانو هر تفریح کې به ته هغوی سره به یې خبرې کولې د هغوی مشورې به یې اخیستې دې خواته زموږ سیاسیون هلته هغوی سره به یې مجلسونه درلودل ګرچې په مجموع کې دا بده خبره نه دی لیکن دا خبرې بیا د نورو په اجنداګانو کې راځي او نور غواړي چې اعمال نفوذ وکړي په دې کې دې کې نو بیا بین الافغاني نوم نه راځي چې موږ وایو چې دا بین الافغاني کړو ځکه چې هلته پاکستان هم دی آیسای هم دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم دی د امریکا نماینده هم دی د افغانستان سیاسیون هم دي د افغانستان نماینده دا نو بیا هغه حالت ته نه ځي کوم چې د هغه نه موږ توقع لرو نو خو په هر صورت اوس به موږ دا په دې فال ونیسو چې هر ځای کې کېږي خو ودې شي چې یو ځای کې دې وشي چې ډېر زر
تصمیمونه پکې ونیول شي او که داسې موږ څلور د کورونا په خاطر 15 ورځې دلته قرنطین کوو چې هغه جوړ نشي دا مجلس ته دفتر نه لیږو دا یو ستونزه ده. هر څومره زر چې کېدای شي باید دغه مراحل طی شي او زر موږ یو نتیجې ته ورسېږو. مننه اتمر صاحب. بیا هم تاسو ته درګرځو. غازي خیل صاحب غواړم دا پوښتنه له تاسو څخه هم ولرم څرنګه چې اتمر صاحب هم اشاره وکړله په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر فعالیت لري ډېرې ښې اړیکې د پاکستان سره هم لري او که چیرې کوربتوب د دغه مذاکراتو څنګه چې ګنګوسۍ شتون لري چې قطر به یې کوربتوب کوي بیطرفانه او شفافه کوربتوب به وکړي؟ بدون له شکه قطر خو ثابته کړله په دا تېرو 2 کالو کې چې د طالبانو کوربتوب هلته لري په تخنیکي لحاظ باندې دوی ډېر تکړه دي نسبت نورو هیوادونو ته چې هغوی هېڅ تجربه نه لري په دې برخه کې نو دوی پراخه تجربه لري په دې تېرو 2 کالو کې او باور پې لري دا هیوادونه. ځینې هیوادونه به مخالف لکه امارات لکه سعودي عربستان دا به مخالف وي ولې قطر یو مهم نقش لري او امریکایانو ته د منلو وړ دی طالبانو ته د منلو وړ دی نو افغان حکومت شک پې لاره او اوس د فکر کوم دغه شک به خلاص شوی وي نو د افغان حکومت ترجیح خو جرمني ته و خو د طالبانو د امریکایانو ډېر زړه جرمني ته نه و او نه دی د جرمني نه خو بیا ناروې ډېره تجربه لري په دنیا کې چې کومې مسلې راغلي دي ناروې حل کړي دي هغوی ته ډېره تجربه لري نو انډیا او پاکستان خو دومره تجربه نه لري خو هغه مهم نه دی ډېر زیات دا هیواد مهم دی چې په کوم خبرې کېږي مهمه دا ده چې په کومه اجنډا به خبرې کېږي او دا پلاوی صلاحیت به څنګه وي او دغه خبره خو ما اورېدلې ده چې نه پوهېږم رښتیا به څنګه به چې دا څلور کسان په کورونا دغه شوي دي خو ممکن دوی تغییر پکې راولي ځکه دواړه مشران ښایي په دې باندې جوړ نه شي ولې مهمه مسله د دوی د صلاحیتونو هم ده چې ښاغلی عبدالله به په یو نظر وي او ښاغلی غني به په بل نظر وي په نهایي شکل به بیا فیصله څوک کوي کوم مشر به کوي او دغه پلاوی به راپور چاته ورکوي د مصالحې شورا رئیس ته به ورکوي که رئیس جمهور ته به ورکوي که دواړو ته به ورکوي هدایت به د چا نه اخلي دا پلاوی له کوم مصالحې د شورا د رئیس نه که د رئیس جمهور نه نو دغه مسایل تر اوسه پورې ګونګ دي لا معلومات نشته. بله مسله پکې د بندیانو ده چې آیا د 18 جون پورې به دا بندیان خلاص شي که خلاص به نه شي. زه باور نه لرم چې تر هغه وخته پورې د 2000 بندیان خلاص شي خو که خلاص نشي غیر رسمي خبرې خو به پیل شي یو څه خو به خلاص شي. دلته لږ څه انعطاف پکار دی حکومت ته چې 3000 خلاص کړه 2000 هم خلاصوي دغه چانس باید د لاسه ورنکړي که دا سولې خبرې بین الافغاني کامیابېږي که خدای نخواسته ناکامېږي امریکایان له افغانستان انعطاف وښیي له دغو وچو دریځونو څخه تېر شي یعنی ګواکې که 3000 به تیار وي یا 15000 تا باید 15000 خوش کېږي خو که 3000 اوس خوشي 15000 د خبرو په لړ کې یعنی 2000 نور اوس خبره دا ده چې کله دغه 2000 بندیان دوی خوشي کړي بین الافغاني مذاکرات به پیل شي چې بین الافغاني مذاکرات پیل شو د هغو په نتیجه کې به اوربند وشي موږ خوشحاله دي ته چې اوربند وشي دا وینه تویدنه بند شي لکه اوس چې غیر رسمي یا غیر اعلان شوی اوربند ادامه لري د بندیانو د خلاصون په ارتباط باندې نن هم په زابل کې طالبانو د ملي اردو اته کسان خوشي کړي دي حکومت فرمان ورکړ اپ یې وکړه بعضې طالبانو ته چې کوم ورانکاري کارونه کړي حکومت ته زیان اړولی دی دغسې کارونه ډېر کومک کوي او د باور فضا نور هم د یو بل باندې زیاتېږي نو زه وایم چې دغه 2000 بندیان تاسو په ځنډ خوشي کوئ په 3 میاشتو کې په 2 زرې خوشي کوي چې بین الافغاني مذاکرات اوربند شي او موږ اصلي موضوع ته راشو. د طالبانو او د امریکایانو اجنډا معلومه وه د بهرنیو ځواکونو وتلو مهمه اجنډا ده ولې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اجنډا به ډېرې پیچلې وي هغوی به په یو نظام باندې تاکید کوي افغان حکومت به په بل فرضاً زمونږ نظام اوس اسلامي دی طالبان هم اسلامي نظام غواړي ښه د اسلام نه د هغوی تعریف څه دی زمونږ تعریف څه دی د ښځو حقونه به څنګه تعلیم مسله به څنګه وي د سیاست کې د اشتراک مسله به څنګه وي د بشر حقونه به څنګه وي دیموکراسي او د بیان ازادي د سفر ازادي دا هغه څه دي او قانون اساسي باندې ملاحظات لري دا به څنګه بدلېږي نظام به زموږ څه ډول یعنې موږ ډېر یو پیچلې مرحلې ته داخلېږو د امریکا او د طالب مراحل دومره پیچلي نه وي لکه د افغانانو خپلمنځي کې ډېر پیچلي دي په نظام ډېره مننه غازي صاحب تر لنډې دمې وروسته بېرته بیا هم تاسو ته درګرځو
قدرمن لیدونکو یوه لنډه دمه لرو بیا هم له موږ سره اوسئ. قدرمن لیدونکو خبرونه دوام ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې ولسمشر ماڼۍ ویلي چې ډېر ژر به د مذاکراتو ځای او ځایګی مشخص کړي. تر ټولو مهمه د خبرو اجنډا ده چې دغه اجنډا تر اوسه تعیین شوي او څوک یې تعیینوي، څومره دغه اجنډا مهمه او د بحث وړ مسله ده. پر همدغه موضوعاتو باندې بیا هم د میلمنو سره بحث لرو. اتمر صاحب، تاسو ته درګرځو هغه دا چې څرنګه چې ولسمشر ماڼۍ ویلي ځای او ځایګی او د مذاکراتو نیټه به بالاخره ډېر ژر مشخصه شي. اجنډا چې ډېره مهمه مسله ده تر اوسه پورې مشخصه شوې نه ده. څه فکر کوئ چې څومره مهمه ده، څوک به یې تعیینوي او څه ډول به یې تعیین شي دغه اجنډا؟ خو موږ په مجموعي صورت سره 15-16 ټکي لرو، یعنې عمده چې په هغه باندې بحث وکړو. لکه چې غازي خیل صاحب بعضې ټکو ته اشاره وکړه، هغه بعضې حقوقي او فقهي مسایل دي. مثلا د ښځو حقوق دی یا د افغانستان د نظام نوم دی، د شرعي نظام تعریف دی. دا باید هغسې کسان په دې کې برخه واخلي چې په دغه ټولو مسایلو باندې پوه وي. او که موږ ولو دغه د تماس هیات موږ لیږو، دوی باید د دغه شهر د پوهه ولري. مثلا که تاسې وګورئ په طالبانو کې دوی نظامي ډلې لري، تقریبا 80 تر 80,000 پورې نظامي سرتیري دوی لري. که د دې دپاره یو میکانیزم جوړیږي، دا خو بیا دغه هیات نشي کولی، یا حداقل دغه هیات سره داسې پوهه وي د نظامي برخې نه چې دوی داسې یو وړاندیز یا دغه خبره حتی درک کړی شي چې دغه ادغام څنګه باید صورت ونیسي، په کومه مرحلو کې باید صورت ونیسي او د دې شکل باید څه کوي. نو که هر شي ته دوی د هغه ځای نه ټلیفون کوي، هر شي ته دوی وخت اخلي، نو دا 15-16 اجنډاګانې زه فکر کوم په ولاکه 15-16 کالو کې بیا داسې دوی تکمیل کړي. د لوی سر نه په دې باندې بحث ضروري دی چې هیات باید ډېر مدون هیات وي، ډېر هغه با استعداده او د خبرو اترو استعداد باید دوی سره وي او دغه خبرو اتر هم چې دوی کوي په موضوعاتو باندې باید پوه وي. هغه لست چې کوم په مطبوعاتو کې راوتلی دې ته چې موږ ګورو دا د 15 کلن حالت نه نیولی دی، بیا د چا زوی دی او د چا ورور دی، د چا خورایی دی، د فلاني تنظیم نه دی. دلته د تنظیمونو بحث مطرح نه دی. یعنی افراد باید کارکشته اوسي او ښه لابي وکولی شي، همداسې یو څه؟ یقینا دلته ملي ګټې بهیوي دي. څوک چې د افغانستان د خلکو ملي ګټو باندې متعهدي او په دې باندې پوه وي، که اوس مثلا تاسو دیموکراسي ته ځئ، په دیموکراسي کې انتخابات غواړئ، په انتخاباتو کې تاسو انواع د انتخابات غواړئ او همدغسې مثلا د ښځو حقوق، د بشر حقوق، نور خبرې. دلته خو باید حداقل هغه څوک چې دغه خبرې مطرح کوي په دغه شیانو باندې پوه وي. په حقوقي برخه کې کوم چې تاسو د ښځو حقوق مثلا دلته ګورئ چې د طالبانو تفسیر یو شی دی. طالبان دغه خبره کوي چې د ښځو حقوق موږ ورکوو، صحیح دی، مطابق شریعت اسلامي. لیکن په دې 13 کلونو کې کوم چې د طالبانو وخت رانیولی، دا 20 کاله نور هم چې تاسو ورسره حساب کوئ، په دغه کې زه خو پوه نه شم چې دا شریعت اسلامي په دغه برخه کې څه شی ویلی. یعنې دوی دغه خبره نه کوي چې شریعت دې ته ویلی چې تاسو کور کې کښېنئ ووځئ، یا شریعت دې ته ویلی چې تاسو لاړ شئ مکتب ووایئ، تاسو لاړ شئ پوهنتون ووایئ. دغه تفسیر دوی نه لري، دا پټ ساتي او دا خبره داسې کوي چې څه شی چې شریعت ویلی موږ هغه کوو. اوس داسې څوک نشته چې دوی نه پوښتنه وکړي چې وروره دا څه شی ویلي، خو ته ماته ووایه چې دا شریعت کې څه شی راغلی په دغه برخه کې. نو زما هدف دا دی چې دلته به هغسې خلاور باباتقه کسان باید چې دوی سره مستقیما کښېني خبرې وکړي چې تاسې مثلا که اسلامي نظام غواړئ، زموږ قانون اساسي کې اولین ماده دا ده چې افغانستان یو اسلامي هېواد دی. قانون اساسي کې نه ښاغلی اتمر، یو وخت د بامنطقه افرادو مسله ده، یوه بله دا ده چې د کومې کوزینې څخه باید مخته لاړ شي تر څو طالبان هم حاضر شي، دغه جمهوریت یا هم لاسته راوړنې یا دغه نور مسایل چې تاسو اشاره ورته وکړه چې که اسلامي جمهوریت دی او که نور مسایل دي، دغه بالاخره طالبان ومني او دې ته حاضر شي.
زما هدف هم دغه شی دی. یعنې هغه څوک باید د بحث کې کینی چې د طالب منطق ته د ځواب ولري. د دوی قناعت حاصل کړي. د قناعت حاصل کړي. بله چې تاسو یو مشترک ټکی پیدا کړئ او که تاسو مشترک طالب یو شی وایي او تاسو هغه خپل خبرو کې نښتي یاستئ او انعطاف هم نشئ کولی او په دې ارزښتونو باندې نه پوهېږئ، نو بیا طالب خو هغه مجلس نه پاڅېږي وایي وروره ته زما په خبرو نه پوهېږې. موږ داسې وایو، زما پیشنهاد داسې دی چې هر هیات ځي 5 کسه یا 6 کسان را زیات لاړ نه شي. دوی هغه دیني عالم باید په دې کې، فقهي عالم باید په دې کې، د اقتصاد عالم باید په دې کې، د نظامي متخصص باید په دې کې چې دوی په خبره پوه شي او که هغوی نه پوهېږي هغوی ته تفصیل ورکړي، هغوی ته تشریح ورکړي چې وروره دا خبره نه ده. اوس د امریکا او د طالبانو توافق ته تاسو چې وګورئ دې کې ډېر خلاګانې دي، ډېر ګونتیا شته په دې کې. یعنې نه امریکایانو په دې باندې توجه کړی د طالبانو. اوس کله چې تاسو عملي جنبه دې ته ورکوئ دې کې مشکلات پیدا کېږي. مثلا دې 15,000 بندیان خوشي کېدل، افغانستان خبر نه و په دې کې، یا خبر و ځان غلی نیولی و، دې سره مشوره نه وشو. په هغسې یو موقعیت کې راغی چې دوی ته ویل چې موږ فیصله فیصله دې کړې خو د افغانستان لوري سره شریک کړی وکړ. اوس خو دغه د بندیانو په اړه داسې ویل کېږي چې حکومت پریکړه لري، تصمیم لري چې همدغه 3,000 بندیان چې خوشي کړي 2 ځانه نور به د خبرو په منځ کې خوشي کړي. خو برعکس طالبان بیا پر دې باندې ټینګار ډېر لري چې ګواکې 15,000 بندیان ټول نه خوشي وي، 2 خبرو ته نه حاضرېږي. په دې برخه کې اتمر صاحب فکر کوي چې یو تازه پریکړه به بله وشي او که نه له دغه غوڅ دلیل څخه به طالبان هم یو څه تیر شي، نرمښت به وښیي. دغه نقص د دغه توافق نامې دی د امریکا او طالبانو، د امریکا او د طالبانو باندې. که دلته د افغانستان لوري په دغه مذاکراتو کې یا شامل هم نه وای خو دوی سره شریک شوی وای، د دوی موافقه باید اخیستل شوی وای، یا د امریکایانو د خوا نه یا د دوی هر چا د خوا نه، او بیا دغه توافق شوی طالبانو سره نن به دا ستونزه نه و. نن موږ 3 میاشتې نور هم باید دې دپاره انتظار نه وای ویستلی. خو دغسې مسایل دي چې بیا په راتلونکي کې مشکلات پیدا کوي. زه داسې فکر کوم د باجوا راتګ کابل ته او د ISI د رئیس راتګ کابل ته په دغه وخت کې د قطر د خارجه چارو د وزیر نماینده راتګ کابل ته او د خلیلزاد راتګ د دوی ټول فشار په دې دی چې د افغانستان دولت مجبور کړي چې دا 2,000 نور هم خوشي کړي او هیڅ تضمین هم نشته د دې لپاره. زما هدف دا دی د افغانستان، زما وړاندیز دی د افغانستان دولت ته چې په دغه وخت کې دا بندیان دوی خوشي کړي، لیکن یو تضمین باید هغه هیوادونه چې په دغه برخه کې شامل دي دوی باید ورکړي، یا پاکستان ورکړي، یا قطر ورکړي، یا امریکا ورکړي، یا سعودي عرب ورکړي، یا هر څوک چې ورکړي، حداقل چې د افغانستان دولت هم داسې نشي چې یو بابلې ته لاړ شي چې بیا سبا خلک پاڅېږي د افغانستان د دولت د ګریوان نه ونیسي چې تا څه رقم هغسې 15,000 بندیان خوشي کړي دي چې دوی زموږ 1.5 لک یا 2 لکه سرتیري وژلي دي. خو تاسې که حقوق بشر دی دې خوا ته فکر وکړئ، دا کسان چې دلته د دغه کسانو د خوا نه وژل شوي دي د انتحار او انفجار او دا ملکي کسان نظامي ونیسئ، د دې ځواب څوک ورکوي؟ د دې حق چیرته دی؟ دا خو باید یو څوک وي چې د دوی د حق نه پشتیباني وکړي، د دوی د حق غوښتنه وکړي. یعنې عدالت باید د سولې قرباني نشي. په ټوله کې همداسې یو څه. ډېره مننه اتمر صاحب. بیا هم تاسو ته درګرځو ورڅو غازي خیل صاحب ته. غازي خیل صاحب غواړم تاسو نظر هم د اتمر صاحب پر خبرو باندې ولرم، څرنګه چې دوی وایي کوم پلاوی چې ټاکل شوی کارکشته او یو ښه لابیګر نه دی، داسې څوک به وي چې د ټولو له حقونو څخه بالاخره ته دفاع وکړلی شي. فکر کوي چې د دغه پلاوي ترڅنګ امریکا به هم پکې کوم دخالت ولري او که نه یوازې کوم پریکړه او تصمیمونه چې همدغه پلاوي او طالبان سره کوي دا به دې منلو؟ که په ټول احترام چې زه اتمر صاحب ته لرم 2 شیان دي. یو دا ده چې امریکا به مستقیما مداخله نه کوي، ولې د پردې تر شا به د امریکا هدایت وي، د امریکا فشار به وي، دې کې شک نشته. بله مسله د هیات شوله. دا هیات که موږ چېرته داسې فکر کوو، ایډیالیستي فکر کوو، ارماني فکر کوو، وخت به رانه تېري چې داسې څوک چې با تجربه وي، سن یې دومره وي، ښه سابقه ولري، لاس یې چا په وینو سور نه وي،
زه فکر کوم دا موږ خپل ارمان ته نشي رسولی. په دې کې ډېر واړه هلکان شته چې هېڅ تجربه نه لري، ولې د ډېرو لویو خلکو زامن دي چې پرون یې پلار د طالب سره جنګېدلی دی. نن هغه کسان سوله کوي له طالبانو سره، دا ډېر ښه خبره ده. نن هماغه خلک دي د خپلو قومونو استازیتوب کوي، دا که واړه دي، بې تجربې دي، که هر څه دي، دغه خلکو زامن دي او هغو ته د منلو وړ دي. حیات ډېر ښه دی، ډېر هغه پکې نشته دی، ملاحظې پکې نه عبدالله لري، نه پکې ښاغلی غني لري، هغې کې مشکل نشته. ولې مشکل چې دی هغه په هغه کې دی، په اجنډا کې دی، په تګ کې دی، په صلاحیت کې دی، چې حکومت ورته صلاحیت ورکوي کې نه ورکوي. دا ډېره مهمه ده. یعنې اجنډا باندې کار شو ښاغلی غازي خیل، اجنډا څومره مهمه ده او څوک به جوړوي بالاخره اجنډا؟ امریکا به هم پکې د اجنډا کې دخالت ولري او که نه یوازې به افغان حکومت طرف؟ نه، یو شرط دا دی چې خارجیان به په دې کې دخالت نه لري او اجنډا به حکومت هم خپل اجنډا لري، طالب هم خپل اجنډا لري. دا غیر رسمي لیدنه چې کېږي دلته هم په همدې اجنډا باندې کېږي چې په کومو موضوعاتو باندې باید موږ بحث وکړو. فرضاً طالب که راځي، ډېرې وروستۍ خبرې دي د طالب سرتېرو سرنوشت به څه کېږي، 20,000 دي، 10,000 دي، 15,000 دي، د هغو سرنوشت به څه کېږي. په ملي اردو کې به مدغم کېږي که نه، کورونو ته به ځي، خپل تعلیم به کوي، مدرسو ته به ځي. ستاسو په نظر کوم موضوعات ډېر مهم دي چې حکومت یې د ملت لپاره، د ملت د ګټو لپاره په پام کې ونیسي پکې؟ ښه خدای دې وکړي چې حکومت د ملت ګټې په نظر کې ونیسي. اوس خو چې ګورو حکومت شخصي ګټې، شخصي امتیاز طلبیو ته ډېره ترجیح ورکوي نسبت د ملت ګټو ته. د ملت ګټه دا ده چې سوله غواړي. ملت ته دا مهم نه دی چې په د حکومت په راس کې اشرف غني دی، که ملا هیبت الله دی، که ډاکټر عبدالله دی، که څوک دی. ملت ته سوله مهمه ده، آرامي ورته مهمه ده، جنګ بندېدل ورته مهم دي. ولې حکومت د سولې نظام ته یو تعریف لري. حکومت وایي چې زه د په راس کې یم، جنګ د خدای وکړي چې 10 کاله ادامه پیدا کوي، 20 کاله ادامه پیدا کوي، زه جنګ کوم. دنیا ته بیا څه مهم دي؟ دنیا نور له افغانستان څخه وځي، خو دلته اوس معلومه ده چې که چېرته دنیا له افغانستان څخه وځي او موږ خپلو کې سره جوړ نه شو، خدای نخواسته، آیا د دنیا مرستې به اقتصادي دغسې ادامه پیدا کوي که نه؟ که د دنیا اقتصادي مرستې نه وي، دا زموږ 15 میلیارده امریکایي ډالر چې امریکا نن موږ ته راکوي د جنګ لپاره، که دا ودرېږي نو بیا به دا ملي اردو ته موږ مقاومت وکړي که نه ځي به خپلو کورونو ته. نو بیا خو بدون شکه طالب به راځي یا به داعش راځي، بیا به دا حکومت نیسي. خو یوه خبر دا ده نن هم د بهرنیو ځواکونو لوی قماندان جنرال مکینزي ویلي و چې د دوی وتل او مرستې به د افغانستان د شرایطو پورې تړلې وي. یعنې دا ډول فشارونه څومره سازنده تمامېدلی شي په دغه برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه؟ یو نظامیان دي، یو د دوی سیاستوال دي، یو د دوی انتخابات دي. په نومبر کې په امریکا کې انتخابات، همدا اوس د امریکا کې سخت تظاهرات روان دي. د امریکا حکومت په نجات پالنې باندې تورن دی او بایدن هلته تقریبا مخ کېدو باندې روان دی. نو ټرمپ ته ما درته وویل چې نه ایران نه شمالي کوریا، یوازې افغانستان ورته پاتې دی چې په افغانستان کې څه وکړي. او په خلیلزاد باندې د امریکا نه فشار زیات دی چې باید یې جوړجاړي ته سره ورسېږي. خو دا جوړجاړي ته رسېدل څنګه باید وي؟ حکومت باید ځان ارزیابي کړي او وګوري چې امریکا څه غواړي، طالب څه غواړي، منطقه څه غواړي، زه څه کوم، زما ملت څه غواړي. او که سرزوري کوي، ترتمبکي کوي چې زه داسې سوله کوم لکه له ښاغلي حکمتیار سره مې چې وکړه، نو زه فکر کوم بیا سا وکړي. حکمتیار صاحب د طالبانو ترمنځ فرق شته، هغه یو سیاسي حرکت او طالبان هم سیاسي دي هم نظامي دي. دلته بیا موږ بایلو، یعنې د موږ نه مې هدف د افغانستان ملت دی چې بیا ملت بایلي او بیا به په زور باندې واک نیول کېږي. نو اوس کومو کړنلارو څخه باید حکومت په دې برخه کې مخ ته ولاړ شي تر څو دغسې وحالت چې تاسو اشاره ورته کړه بالاخره ونه رسېږو؟ کومې تر دې دمه کوم زیارونه چې ویستل او کوم وخت چې لاړو ضایع شو، دغه باید څه ډول وکړي چې تلافي کړي؟ ښه، تېر خو موږ نشو، تېر کې تغییر نشو راوستی. راتلونکي کې موږ څه پروګرام باید لرو؟ راتلونکي کې خو دا ده چې منطقه غواړي، ګاونډیان غواړي، امریکا غواړي چې په افغانستان کې سوله وي، طالب په واک کې شریک شي. اوس د دې لپاره چې په طالب په واک کې شریکېږي او ملت هم سوله غواړي، د دې لپاره باید موږ انعطاف پذیره واوسو، بندیان باید خلاص کړو، مذاکراتي ټیم ته باید صلاحیت ورکړو او له ځینې شیانو نه ورتېر شو. د سولې په خاطر باندې ځینې ارزښتونه طالبانو دي یا د دې حکومت دي، خو ډېر مسؤلیت حکومت ته راګرځي
باید ورتیر شي، ډېر سرو کرښو پسې ونه ګرځېږي. فرضاً اساسي قانون د ارادي شي بدلون پکې د طالبانو بندیان دي که چېرته غواړي په ملي اردو کې مدغم شي، ملي اردو کې د مدغم شي، خو ملي اردو کې له منځه نه ځي ځکه موږ بې ملي اردو تجربه لیدلې ده. خدای دې بیا هغسې حالات په موږ نه راولي. دلته باید د ملي اردو د ملي پولیسو دیو ساتنه باید وشي چې دا نظام ساتي. موږ باید د حکومت په تغییر او تبدیل خفه نه شو، ولې خدای نخواسته که نظام بدلیږي نو نظام له منځه ځي بیا نو ټولو ته صدمه ده. هغه بیا یو حکومت ته ښاغلی صدمه غازي نه خیل ده. که چیرې دغه 15,000 بندیان چې طالبان ډېر ټینګار پرې لري ټول خوشي شي او دغه مذاکرات هم زمانګیره وسي او یا هم کومې نتیجې ته ونه رسیږي، کوم برخلیک د افغانستان په انتظار کې به وي؟ ولا خدای دې ونه کړي چې داسې وشي، خو دا بیا د نړیوالې ټولنې پورې هم اړه لري. دا اوس خو موږ ټوله اقتصادي اتکام په نړیواله ټولنه موږ 2 ډوله بودیجه لرو، یو پرمختیایي ده یو عادي ده. پرمختیایي بودیجه هم ټوله راته خارجیان راکوي. هره ورځ د امریکا متحده ایالات افغانستان ته $12 میلیونه ورکوي. که دغه $12 میلیونه ودرېږي، سرمایه ګزاري نشته، صادرات واردات بند دي، دا د کرنټین دی، نو موږ خو به سقوط کوو. 2 هفتې موږ وخت نشو تېرولی ځکه $2 میلیارده خو یوازې زموږ د تیلو کېږي د ملي اردو. نو بیا خو موږ ډېره غټه اردو لرو، دا دومره اردو موږ ته جوړه کړې چې دا موږ نشو سپورټ کولی. افغانستان دونه ملي اردو نشي حمایه کولی په خپله بودیجه باندې تر څو چې خارجي مرستې نه وي. او دغه مرسته چې موږ ته امریکا راکوي دا نه روس راکولی شي، نه هند نه چین، یو هېواد هم دا نشي راکولی. نو موږ باید دلته دا شیان وګورو چې موږ د نظام حافظین اوسېږو، نظام باید وساتو او دا د نظام ساتنه قرباني غواړي او قرباني د څوکۍ غواړي، د سر نه غواړي چې له څوکۍ نه له واک نه تېر شو. یعنې په دې برخه کې بیا اړتیا نه ده چې نړیواله ټولنه خپلو هغو ژمنو باندې چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې په برخه کې درلودلې صادقانه عمل وکړي. نو نړیواله ټولنه خو وایي چې زه د طالبانو سره توافق ته ورسېدلم. دا د طالبانو د امریکایانو ترمنځ وربند رامنځته شوی توافق یې سره کړی چې په 1400 تر 1800 میاشتو به امریکایي ځواکونه ناټو له افغانستان څخه وځي. هغوی خو توافق سره کړی ده او پاتې شوه د حکومت خبره چې حکومت اوس څه کوي. که امریکایي ځواکونه ووتل، اقتصادي مرستې ودرېدې، لار خلاصې شولې، پر نه راځي، خو طالب په 2 هفتو کې موږ کابل نیسي، داعش نیسي. دا خو هغه ډلې دي چې دا اوس فعالې دي په افغانستان کې. ځکه زه وایم چې باید موږ مسؤلانه برخورد وکړو. داسې ګوره د عمر غوندې احساساتي برخورد باید موږ ونه کړو، د مرحوم داود خان غوندې احساساتي برخورد باید موږ ونه کړو. موږ باید په جوش کار ونه کړو، په هوش کار وکړو، ځان ارزیابي کړو، امریکا ارزیابي کړو، منطقه ارزیابي کړو، حالات ارزیابي کړو، خپل مجبوریتونه درک کړو چې موږ په څونه اوبو کې یو، دنیا موږ ته څومره ضرورت لري، موږ دنیا ته څومره ضرورت لرو. که دنیا په دلته نه وي موږ څومره پایښت کولی شو، دلته ګاونډیان په کوم حالات کې دي، موږ په کوم حالات کې. دغه ټول شیان باید سړی سره ارزیابي کړي، بیا بدیل وړاندې کړي. اوس د موږ د منطقې سره ګاونډیانو سره اړیکې فوقالعاده خرابې دي، له امریکا سره خرابې دي. نو په داسې وخت کې چې ګاونډیانو سره د اړیکې خرابې وي، دنیا سره د خرابې وي، صادرات واردات د کم وي، سرمایه ګزاري نه وي، خرابه حکومتولي وي، امنیت خراب وي، خلک فرار کوي، د حکومت د خلکو او د حکومت ترمنځ فاصله فوقالعاده زیاته وي، فقر دې زیات وي، نو څنګه ته کولی شي چې ته حکومتداري رامنځته کړې او ته حکومت په مخه بوځې؟ نو همدا علت دی چې دوی قرباني ته باید حاضر شي دا دواړه مشران، او دا قرباني باید په مذاکراتو کې دوی ورکړي. یعنې دغه ظرفیت په حکومت کې ګوري چې د خلکو له حقونو دفاع وکړي او دغه قرباني چې تاسې اشاره ورته کوئ وري کړي. خلک خو ګوره ما ویلې د خلکو لپاره که دوی قرباني ورکوي، د خلکو قرباني سوله ده چې د سولې لپاره حکومت کې قرباني کېږي، خلک پرې خوشحاله کېږي چې سوله راشي، جنګ بند شي. دا یو. خو ما درته ویلې چې دلته موقفونه فرق لري. په حکومت کې نور خلک دي چې هغه د ښاغلي غني نظریات، د خیالات او د دغه خرابولی شي فکر چې په بله لاره دی روان کړی. د ټیم کې به ځینې کسان داسې چې هغوی به د سولې پروسې ته ډېر متحد نه وي، ځکه ډېر پکې خارجیان دي، یعنې هدف مې افغاني الاصله خارجیان، هغوی وطنونه جرمني دی، امریکا ده، افغانستان دی، سویډن دی، نور دي، هغه افغانستان ته د یو پروژې په سترګه ګوري راغلي دي او ځي به. مهمه خبره دا ده چې افغانان سوله غواړي او سوله قرباني غواړي او دوی باید انعطاف وکړي. او که دغسې همکاري نه کوي د سولې د پروسې سره، نو معلومداره خبره ده چې طالب د 18 کاله جنګ کړی ده، یو 18 میاشتې یا 14 میاشتې نور هم انتظار کولی شي چې خارجي ځواکونه وځي، کومکونه بند شي، په زور باندې به کابل ونیسي. خدای دې ونه کړي چې موږ نظام د لاسه ورکړو. خو که دغسې حالات روان وي، ډېرې هم په دې باور دي چې افغانستان به د ویتنام په برخلیک باندې اخته شي. موافقه یاستئ؟
ګوره اوس خو داسې چې ګورم د خلیلزاد فشار به ډېر زیات وي په بندیانو باندې چې بندیان خوشي شي ځکه د په طالبانو سره چې په قطر کې خبرې وکړي هغو سره په څو مهمو موضوعاتو باندې خبرې وکړي چې تاوتریخوالی به کم کوي مذاکراتو ته به آمادګي نیسي او ځینې نور مسایلو هغوی د خپل مشر ملا هیبت الله سره خبرې وکړلې هغه ورته اجازه ورکړله چې تاسې مذاکراتو لپاره آمادګي ونیسئ تاوتریخوالی کم کړی ده هغوی دا شی کړی ده پاکستان ته لاړه د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې د هغوی نه مننه وکړه د هغوی د رول نه تشکر وکړه راغی کابل کې له مشرانو سره وکتل او د دوی نه د بندیانو د خلاصون د مذاکراتي ټیم د آمادګۍ غوښتنه وکړله او په دوی به نور فشار راوړي چې بندیان خوشي کړي او مذاکراتو لپاره آمادګي ونیسي که چیرته دوی بیا هم دا خبرې نه مني دې فشار ته نه تسلیمیږي نو زه فکر کوم چې بیا طالب ته 14 میاشتې هېڅ وخت هم نه دی 18 کاله انتظار کړی 14 میاشتې نور هم کوي او بیا به جنګ داخلي ونه کړي او طالب به بیا وړونکی ځکه چې امریکا به نه وي او امریکا اقتصادي مرستې به نه وي نو بیا زموږ ملي اردو خو هم تاسو ته پته ده چې معاش ورکوي او دوی به بیا خپله مخه ځي طالب به راځي حکومت به نیسي په زور باندې ډیره مننه غازي خیل صاحب بیا هم تاسو ته درګرځو ورځو اتمر صاحب ته اتمر صاحب آیا دغه جګړه به څو کاله نور هم دوام ولري زه خو وایم چې د سبا ختم شي زه پرې خوشحاله یم او زه وایم ارزو یو ارمان همدغه دی چې په افغانستان کې د جګړه نه خو خبره دلته دی که موږ یو غلطي کوو او د هغه باندې بیا بل غلطي راځي او بل غلطي راځي لکه مخکې چې ما ویلې دا اشتباه دی دا زموږ حتی چې تاسو اشتباه تکراروئ دا خیانت دی بیا منګه د افغانستان خلک د افغانستان اوسنی تاریخ د دې شاهدان یو زه خپله تاسو د دې شاهدان یاستئ چې دغسې یو برنامه د بیننسوان د وخت کې چې بیننسوان د خلیلزاد رول چې اوس لوبوي همدغه حالت کوارډینیشن رول درلوده او بالاخره ډاکټر نجیب په همغه وخت کې د ټولو قشرونو رای واخیستل یعنی د پانتون د استادانو سره ولیدل د پولیس ټول نظامیان سره ولیدل د اردو ټول نظامیان سره ولیدل د قبایلو د مشرانو سره ولیدل د قومونو د مشرانو سره ولیدل او د دوی نه مشوره وغوښته چې وروره فشار دغسې دی چې ته استعفا وکړه ټول شرط صحیح دي دغه 15 کسیز هیات راځي او دغه قدرت تسلیم کړه که دغه خبره تاسو ماته فتوا راکوئ یا مشوره راکوئ زه دا کار کوم او بالاخره ټولو همدغه خبره ورته وکړه چې بالکل ته باید همدغه کار وکړي او ډاکټر نجیب دې ته حاضر شو چې استعفا وکړي لیکن تاسو دغه انجام نتیجه ولیدل زه دا وایم چې هغه تیر تجربه چې تاسو احتیاط ونه کوئ تکرارېدونکې دی بله خبره دا ده چې زه داسې نه وایم چې د ازبکو نماینده د په دې هیات کې دي خو د ازبک هغه پوهی کس هغه چې په دغه ټولو روابطو باندې پوهي په حقوقو باندې پوهي په نظام باندې پوهي په دیموکراسي باندې پوهي په دغه مؤلفو باندې اعتبار لري د تاجک نه هغه کس چې هغه په دغه مؤلفو باندې باور لري تاسو چې د یو سړي زوی د ازبک د نماینده په ډوب لېږئ دغه اشتباه دی تاسو تر اوسه پورې خپل پارتنر چې تاسو سره په دې وطن کې دی په دې نه دی قانع کړی چې هغه د دغه تفوق طلبي ده صرف نظر وکړي د ازبک حق دی خپل ازبکانو ته ورکړي دا ټول د ازبکانو حق راځي یو جنرال دوستم ته او د هغه زوی ته او د ټول تاجکانو حق راځي استاد ته او د هغه زوی ته دا آیا منطقي دی خو وایي چې یعنی د دوی پلرونه له طالبانو سره جنګېدلي دي او طالبان اوس له دوی سره کینی کوم پلار نه کوم پلار جنرال دوستم په جنګ کې و طالب سره چیرته و که ازبک ولته خپله جنرال دوستم ټوپک اخیستی جګړه یې کړی که دی خپله قمندانو په قرارګاه کې خپل ناست و جنګ چا کړی جنگ ازبک کړی که جنرال دوستم کړی جنگ تاجک کړی که استاد عطا کړی جنگ پښتون کړی که نور دغه څوک چې نن د پښتون په نوم باندې ضرور هغه کوي داسې نه دی زما هدف دا دی ټول احترام چې زه ټولو ته یې لرم ټول د احترام وړ دي صحیح دی لیکن
هغه حق پرېږدي چې هغه مسلکي کس هغه څوک چې زه داسې نه وایم چې تاجک حق نه لري یا ازبک حق نه لري پښتون ټول حق لري ټول د دې وطن بچیان دي او دلته خو پرېږدي کار اهل کار ته ورکړي د ازبک هغه کس راولي چې په دغو ټول مسایلو پوه دي په ازبکانو کې ډېر زه پېژنم چې ډېر د دغه استعداد خاوندان دي په تاجکانو کې هم دغسې دي په هزارکانو کې خلیلي او محقق د هزاره نماینده نه دی نن هغه هزاره چې خلیلي او محقق دغه نمایندګانو نن هغه نسل نشته په هزاره کې بالاخره دې مسایل ته په کتو سره فکر کوي چې افغانستان به د سالم مدیریت او واحد اجنډا سره بالاخره په دغه مذاکراتو کې چې روان بحث پرې باندې دی ګډون وکړي اتمر صاحب زه امیدوار یم چې دوی وشي کړی اما محتاط یم ډارېږم چې هغه تیره لوبه بیا د دې ولس په سر باندې تکرار نه شي د چا لوبه د ډاکټر نجیب لوبه دا تجربه به لرو او دا سیاسي خبرې دي دا ډېره اسانه خبرې دي تاسې که په نړۍ کې دغه تحولات وګورئ او په ځینې ځایونو کې دغه خبرې وګورئ ډېر لوی قدرتونه په دې کې غولیدلي دي په دې کې ماتې خوړلی په دې کې خپله دا شوروي اتحاد تاسې وګورئ زما خپله یادېږي کله چې ګورباچوف راغی په شوروي کې دوی ویل چې زه پرسترایکا او ګلاسنوس جوړوم او دا کوم هغه کوم موږ په افغانستان کې ډېر خوشحاله سو چې رښتیا چې دغسې یو رهبر شوروي ته راغلی چې دا کولی شي ټولو چلنجونو سره د نړۍ دیتان ته لاړل ریګا سره خبرې وکړه او د توافقنامې امضا کړلې لیکن په آخر کې تاسو ولیدئ بایلون کې د دې ټولو سیاستونو شوروي اتحاد چې هغه ټوټې شو نو زما هدف دا دی چې دلته هر څوک چې دغه سیاستونه مخته بیایي هر څوک چې دغه لوبه مخته بیایي د دې دپاره هوښیارتیا زرنګتیا ځکه چې بیا تللې اوبه د ورخه بیرته نه راګرځي بیا چې تاسې هر څه وکئ تاسې شی نه شئ کولی همدغه طالبانو ته د مجاهدینو په وخت کې موږ هرکلی ونه ویلې او د دوی په غاړه کې موږ ګلان وانه چول خو لیکن وروسته القاعده اسامه بن لادن چا راوسته افغانستان ته دغه تروریزم خپل چا افغانستان کې ته راوسته بیا دغه طالبان د هغه قدرت نه چې دوی ویل چې موږ ورته ګلان واچول بیا په کوم قدرت بدل شول دوی خو دغه خبرې دي چې موږ هغه تېرې تجربې په کتو سره باید احتیاط وکړو دا زه فکر کوم زموږ مجبوریت هم دی او منطق هم دا ایجابوي چې دغسې شي ته بابلې ته لاړ نه شو چې په آخر کې موږ بایلون کې اوسو ډېره مننه اتمر صاحب ښاغلی غازي خیل صاحب غواړم ستاسې نظر هم په پای کې ولرم واقعا تېرې لوبې چې اتمر صاحب ورته اشاره وکړه بیا هم تکراریدونکي دي له تیر نه باید موږ زده کړو خو په تیر کې باید موږ پاتې نه شو او دا اوس د مشرانو پورې اړه لري چې څومره فلیکسیبلیټي دوی ښیي څومره انعطاف پذیري ښیي خو ما مخکې مو ویلې چې 15,000 بندیان دا 2,000 نور هم باید خوشي شي مذاکراتي ټیم باید آمادګي ولري بیا هم ډېره مسؤلیت د حکومت دی او بله مسله په دې کې امریکا داخله ده اوس که د امریکا لخوا نه فشار په دې مشرانو باندې راشي بالخصوص په ښاغلي غني باندې نو یو څه کېدلی شي او که فشار رانه وړي همداسې پرېږدي نو دا سړی وخت وژني وخت تېروي همداسې او دا وخت تېرول د افغانستان په ګټه نه دي دا د طالبانو په ګټه دي او دا به یو ډېر تاوان افغانستان ته ورسوي نو زه په دې عقیده یم چې که چېرته د امریکا فشار وي بیا انشاءالله چې دا لوبه جوړېدی شي دا یو فرصت دی یو ښه چانس دی چې په اول ځل افغانستان ته په لاس ورغلی دی او که افغانستان له دې نه ګټه وانخلي او زموږ مشران شخصي امتیازاتو ته وګوري افغانستان له پامه وغورځوي نو موږ تاوان کوو کورنۍ جنګ وختونه نخسته شروع شي وحید الله غازي خیل او ښاغلی اسحاق اتمر دا چې تر دې دمه له موږ سره ویل تاسې څخه ډېره مننه سلامات اوسئ قدرمن لیدونکو سولنې شپې خپرونه هم پر همدې ځای پای ته ورسېدله ملتیا مو مننه